بل دا دی د جمعې په آدابو کې زیات مسواک استعمالول د جمعې په ورځ مسواک خو اسیم هر وخت استعمالول پکار دی هر وخت مسواک ځکه چې په کومه خوله باندې دا انسان الله یادوي نو چې دا خوله پاک ځکه پاکوالی ضروري دی نو مسواک په هر وخت کې استعمالول پکار دی خو د جمعې په ورځ باندې نبي علیه السلام زیات تاکید کړی چې زیات استعمال کړئ چې ستاسو د وجې نه چاته تکلیف میلاو نه شي او نبي علیه السلام دا فرمایلی دي چې کله جمعې په ورځ باندې تاسو بدبودار څیزونو نه ځان وساتئ بدبویه څیز دا مه خورئ ځکه ستا د وجې نه خلکو ته به تکلیف میلاو شي نبي علیه السلام فرمایلی چا چې دا بدبودار څیزونه اوږه پیاز وغیره دا وخوړل نو فلا یقربن مساجدنا دا دې زمونږ جوماتونو له بیا نه راځي دا منی چې ده دا منی هغه د فرضیت نه ده چې په دې ډېر لمونځ نه کوي مطلب دا تاکید دی تاکید چې دا څیزونه مه خوره ځکه ستا د وجې نه به نورو خلکو ته تکلیف شي ځکه د دې هر څیز خیال د ساتلو دی اکثر یعنې مونږ خپله داسې یو خو دا دی چې لکه د دې خبرو زیات تاکید پکار دی اکثر د جمعې کې داسې جمعې کې بعضې وخت کې دا جرابې انسان واچوي نو هغه ډېرې ورځې واچوي یا پلاستیکي بوټانو کې یا داسې نو هغې نه بیا خلکو ته تکلیف جوړ شي خلکو ته تکلیف نه دی د جوړو ځان کتل پکار چې زما کې داسې څه نقصان دی چې زما نه خلکو ته نقصان پېښ شي د دې ټولو خبرو خیال د ساتلو د اسلام مونږ او تاسو ته ویلي او چا له تکلیف نه دی ورکولو دا حدیث چې مې ته مخکې و چې فلا یؤذي احدا چا له تکلیف ورنه کړي هغه همدا مطلب دی او بل دا دی چې مخکې کوم سړی راشي هغه به مخکې راځي بیا نبي علیه السلام دې نه منې کړې ده چې د یو بل په اوږو باندې د پاسه دې راوړي نه چې خامخا مخکې زیاته ځان رارسئ او د خلکو اوږو باندې پرې راوړئ دا بې ادبي ده دا نه ده پکار بس وروستو رالې وروستو کښېنه بس او که کوم مخکې راغلی هغه به مخکې کښېني او د دې آدابو سره جمعه پکار